د موبایل یو خاص سیټنګ دی چې هغه تاسو ته په واتس اپ کې هم مسله راولي، هغه تاسو ته په میسنجر کې هم مسله راولي او په نورو ایپسونو کې تاسو ته هم دغه مسله راځي. نو اکثر ځینې کسان موږ له موبایل راوړي وایي دا کار به څنګه کېږي. نو دا تاسو په خپله باندې هم کولی شئ، خپل موبایل هم چک کولی شئ، خو د دې فایده هم شته او نقصان هم شته. لکه نقصان یې درته ووایم او فایده یې درته ووایم. نو دا سیټنګ چې دی په دې باندې تاسو له ځان په وقایده پکار دي که موبایل استعمالوئ نو په دې سیټنګ په وقایده چې دی دا لازم دی. ځکه زموږ زیاتر داسې پښتانه دي چې هغه په دا قسمه سیټنګونو چې دی په دې نه پوهېږي. ډېر خو پوهېږي خو کمتر به داسې چې هغه به په دې سیټنګ باندې چې دی په دې باندې به نه پوهېږي. نو اکثر چې موږ واتس اپ چې دی دا د ځان سره کولاو کړو څنګه د خپل سکرین ریکارډینګ کولاو کوم، موږ سکرین ریکارډینګ کولاو کړو نو زموږ دا واتس اپ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. موږ واتس اپ کولاو کړو، میسنجر کولاو کړو یا بل اپلیکیشن چې دی هغه موږ کولاو کړو او په هغې کې موږ چاته میسج کوو. دا دغه سیټنګ چې دی دا درته ښیم خو د دې ګوره پیدې نور هم ډېرې زیاتې دي چې په هغې ګوره تاسو ځان پوه کړئ چې په دغه یو ځان نه یې پوه کړئ تاسو ته پته نه لګي. اوس موږ دلته یو کس ته میسج کوو، دلته موږ به دې میسج څنګه زور وکړو، موږ ته دا آپشن راشي په دې سکرین باندې چې موږ ته راغلی. دغه شان په نورو اپلیکیشنو کې چې دی تاسو ته هم راغلی، دلته کې تاسو ته لیکلی وایي سیټنګ ته لاړ شئ. د دې ځای نه تاسو سیټنګ ته به ځئ. سیټنګ ته به ځئ نه د هغه ځای نه د دې یو آپشن دی هغه کولاوېده دي، د دې ځای نه هم کېږي او ډایرکټ د دې سیټنګ نه چې دی تاسو هم کولی شئ. موږ سیټنګ ته رالو نو اوس درته د دې پیدې چې دي دا ښیم. که تاسو په خپل موبایل کې داسې اپلیکیشن انسټال کړي چې هغه تاسو لوکل راغستې په اے پي کې فایل کې یا داسې د یو ځای بل ځای نه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړي او هغې له تاسو مکمل اجازت ورکړئ، مکمل اجازت ورکړئ، د میک اجازت یې ول ورکړئ، د ګیلري ول ورکړئ، هغه ستاسو ګیلري ته هم رسېدلی شي، د مایک وایس میسجونه چې دي هغې ته هم رسېدی شي او هر قسمه شي ته چې دی هغه ورسېدی شي. نو که تاسو داسې اپلیکیشن په موبایل کې انسټال کړي چې د هغې کم یو کار یې د هغې اجازت ول ورکړئ او باقي اجازت چې دی دا ول تاسو هم ورکوئ. د هغې لپاره به تاسو به د سیټنګ کې چې دی داسې به راشئ، دلته به وګورئ ایپ منیجر یا ایپ چې دی دا تاسو سرچ کو APP سرچ کو نو تاسو ته به دا ایپ چې دی دا به راشي. چې دا راغی نو دلته کې ایپ لیسټ چې څنګه تاسو هغه ایپ سرچ کو نو تاسو ته به دا ایپ لیسټ چې دی دا به تاسو ته هم شو شي یا به درته ایپس شو شي. نو تاسو به دا ایپ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې دا یو څنګه کولاو کړو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې به تاسو ته اپلیکیشن ښکارېږي چې تاسو په موبایل کې کم اپلیکیشن یا مکمل اپلیکیشن به ښکارېږي. نو ما خو ورته په واتس اپ باندې دا طریقه وښوله چې واتس اپ کې دغه آپشن دا مسله راځي او تاسو ته په نورو اپلیکیشنو کې هم راتلی شي یا تاسو ما څنګه درته وویل لوکل اپلیکیشن ډک کړئ نو په هغې کې پرمیشن نه ورکوئ. په دې له پاس ځای کې تاسو سرچ کولی هم شئ. لکه اوس موږ دلته کې چې دی واتس اپ مثلا سرچ کوو ډایرکټ به کوم کتلی شئ دغه شانتې او راوستی په کوم شئ. دا چې دی موږ واتس اپ چې دی د ځان سره کولاو کوو. چې څنګه موږ کولاو کوو نو دلته کې دویم نمبر چې دی پرمیشن ښکارېږي. دا دویم نمبر آپشن چې دی دا خړوم شوی دا به تاسو ته ښکارېږي. ځینې کسانو تعلیم نه وي یا داسې د هغې نو په دې باندې چې دی دا به د ځان سره کولاو کوئ. پرمیشن چې لیکلی دا به د ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه را تاسو کولاو کوئ تاسو دې مخ ته راشئ نو په دې مخ کې موږ دې له د هر څه اجازت ورکړی، د خپل کال اجازت ورکړی، کیمرې اجازت ورکړی، کنټنټ چې زموږ کوم یو دي د هغې اجازت ورکړی، د میوزیک آډیو چې دی د دې موږ اجازت ورکړی. واتس اپ دی نو واتس اپ له چې دی د دې اجازت په لازم ورکړئ که نه بیا تا هلته کې نه شي تللی. لکه ته پکې دا ډېر څیزونه چې دی پکې بیا نه شي استعمالولی. لکه تا اوس د دې کنټیکټ اجازت نه ورکړی نو تا ته بیا ستا نمبر چې دی دا نه شو کېږي. نو دغه شانتې موږ د میک دا آپشن چې دی دا د دې ځای نه بند دی. نو دا موږ دغه شانتې په دې میک باندې زور وکړو نو دا چې دی ډونټ الاو دی نو موږ به له پاسه دی له پاسه نه ته کوو الاو به یې کړو. په هر شي باندې به الاو شي. که د ټایم دپاره الاو کوئ نو دا منځنی دی د دې ځای نه هم الاو کېږي. او که تاسو ته په موبایل باندې د هغې په شانتې لیکل راځي لکه څنګه موږ دلته رالو او په واتس اپ کې تاسو ته داسې راځي دا کوم آپشن چې مې درته وښولو نو که تاسو دغه سیټنګ چې دی دا تاسو په هغه اپلیکیشن ډونټ الاو کولی شئ چې کوم اپلیکیشن تاسو د یو ځای بل ځای نه انسټال کړي نو په هغې ډونټ الاو کړئ چې ستاسو مکمل ډیټا ته چې دا نه ورسي. د دې سیټنګ نه به ډایرکټ ووایي د دې ځای نه هم تاسو دغه پرمیشن ته چې دی د دې اپلیکیشن به خالي راشئ چې کوم اپلیکیشن کې تاسو ته مسله راځي نو د دې ځای نه به دا اوس موږ الاو کوئ. دا میک په زموږ باندې بند دی موږ چې دی میک پې الاو کړو. که تاسو کم نه راښکوئ نو هغه به ډونټ الاو کوئ لاندې به ووایي. دغه شانتې فون دی دا به پکې الاو کړو. دا ټول به موږ دې ته الاو کړو ځکه دې له موږ د دې اجازت نه ورکړی نو بیا موږ کس ته چې دی اوس لوکیشن به دې کې نه شو لېږلی. دغه شانتې SMS چې دی دا نه شو کولی نو دې اوس موږ اجازت ورکړو. چې اجازت ورکړو موږ به اوس واپسي چې دی واپسي به د خپل واتس اپ چې دی دا به ځان سره کولاو کړو. موږ واتس اپ ته چې دی واپسي به لاړ شو. څنګه چې اوس موږ واتس اپ کولاو کړو اوس موږ په میک زور وکړو په میک کې چې دی ریکارډینګ کېږي دغه شانتې. نو په دې طریقه باندې تاسو دا سیټنګ چې دی په خپل موبایل کې کولی شئ او د دې په فایده او په نقصان باندې به تاسو پوه شئ. که تاسو مکمل اجازت ورکړئ چې تاسو ډیټا چې دا لیک کېدی هم شي او که دغه شانتې تاسو استعمالوئ
دا څنګه چې دی لکه اوس واتس اپ استعمالوئ نو په واتس اپ کې مکمل اجازت ورکول شي خو کوم اپلیکیشن چې تاسو لوکل انسټال کړي نو په هغې باندې ډونټ الاو ووایئ چې د کوم شي لپاره انسټال کړی لکه د کیمرې لپاره خالي د کیمرې اجازت ورکړئ که د میک دغی نو خالي د میک اجازت ورکړئ د باقي څیزونو اجازت چې دی هغې له مه ورکوئ هغې باندې ډونټ الاو چې دی په هغې باندې دغه ولیکئ چې نور تاسو د نور څیزونو دې له اجازت نه دی ورکړی که تاسو اجازت ورکړئ نو مکمل ډیټا چې دی هغه ستاسو رایستی شي